سره موږ د رب العالمین د جهنم او د غضب نه بچ کیږو. زما محترمو، الله رب العالمین چې موږ پیدا کړی یو نو زموږ د پیدایش مقصد دا بیکار او عبث نه بلکې الله رب العالمین زموږ د کامیابی او د فلاح لپاره پیغمبران انبیاء کرام راولېږل. 1,40,000 کم او بیش انبیاء الله رب العالمین هغه زموږ د کامیابی او زموږ د فلاح لپاره رالیږلي دي. خو یو خبره دي انسانانو ته وکړله، ځکه الله رب العالمین آدم علیه السلام چې کله دنیا ته راولېږلو دغه خبره ورته وکړه چې ای آدم علیه السلام، ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې 2 تپوسه د انسان نه کوي. ځکه حدیث کې خو راغلی دی که نه چې الله رب العالمین به 2 ځایونو کې تپوسونه کوي. یو چې انسان کله په قبر کې کېښودلی شي نو د هغې نه 3 تپوسونه کېږي چې من ربک، ما دینک، من نبیک. اوس به انسان په زړه کې دا خوشحالي چې زه خو 3 سواله دي اسانه دي، زر زر به ورکو، بس ما دې منځونو ته او دې زکاتونو ته او دې اعمالو ته څه ضرورت دی؟ نظما محترمو، دغه خبره موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړه ده چې انسانه ته چې کله قبر کې کېښودلی شي ستا د عملنامې ستا د اعمالو په مناسبت باندې دغه 3 سوالونو جوابونه به ته کولی شي چې تا په دنیا کې څنګه وخت تیر کړی دی، هغه وخت اعمالو موافقت باندې به ته د دې سوالونو جوابونه به کوې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو مسلمان بنده قبر کې کېښودلی شي او ملائکو ته راشي تپوس ترې وکړي چې من ربک، هغه ورته څه وایي؟ ربي الله. ما دینک؟ دینی الاسلام. دریم وایي من نبیک، یا بل حدیث کې راځي چې دا تپوس وکړي چې تصویر ورته د پیغمبر راوړي چې ما تقول فی هذه الرجل، د دې سړي په باره کې ستا څه رایه ده، څه وایې ته؟ وګوره موږ پیغمبر لیدلی نه دی، موږ ته به چې هغه تصویر پیش شي نو څنګه به ورته وایو؟ خو د دې اعمالو په موافقت باندې که د دې پیغمبر په لاره باندې تللي یو، د دې خبره منلې وي، د دې اعمال د دې ښودلی شوي دین او شریعت هم خپل کړی وي، نو دغه پیغمبر به موږ بیا هلته پیژنو چې یاره دا زموږ پیغمبر او الله چې موږ ته کوم د چا په اطاعت باندې حکم کړی دا هغه پیغمبر دی. موږ به وایو چې دا زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی. او چې کله کوم منافق بنده هغه کېښودلی شي نو بیا څه وایي به؟ من ربک؟ هغه به وایي چې ها لا ادري. تاسو وګورئ زما محترمو، د دې باره کې زه تاسو یو وړوکې خبره ته وکړم، هغه دا ده چې نن سبا د سوشل میډیا زمانه ده. تاسو به په دې سوشل میډیا کې به دا ویډیو ستاسو مخې ته تېره شوي وي چې یو ملا دی بیان کوي، ځان له یو ملا نه ډېر ملیان د دې بریلیانو هغه دا لګیا یې وایي چې کم یو سړی مړ شو او ملائک ورته په قبر کې راغلل، ورته وایي چې من ربک؟ هغه وایي څه رب راته کوې، زه خو د شیخ عبدالقادر جیلاني دوبي یم. تاسو د دې جهالت ته وګورئ زما محترمو، ځان ته ملا وایي، ځان ته مفتي وایي او جهالت ته وګورئ. وایي الله رب العالمین دغه فرشته لاړه چې الله زه ترې تپوس کوم چې من ربک، ما دینک، من نبیک، دا همدا یوه خبره کوي چې یاره زه خو د څه شي نه خبر نه یم، خو د شیخ عبدالقادر جیلاني پیراني پیر صاحب دوبي یم. وایي الله رب العالمین په دې خبره باندې هغه څه کو معاف کو، وی بخلو چې خدا به جنت ته بوځي. دا څونه د شرکیه کلمات دي زما محترمو، او چې کوم خلک ورته ناست دي هغه هم ورته دا وایي چې سبحان الله والحمدلله والله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د دې 3 سوالونو جوابونه ونه کړل نو آخرت منزلونه چې کوم دي هغه خراب دي. ځکه عثمان رضی الله عنه هغه به چې کله قبر ته کېناست نو وی به د صحابه به تپوس وکړي چې امیر المؤمنین ولې جاړې؟ وایي دغه قبر چې کوم دی اول منزل د منازلو د آخرت نه دی، که چېرته دلته انسان پاس شو کامیاب شو ټول منزلونه به د الله اسانوي، خو دلته چې کله ناکام شوي نو یو منزل هم دته پاس نه دی. امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین به 2 تپوسونه کوي، دا د قبر تپوسونه شو زما محترمو. ورپسې تپوس چې دی نو هغه الله رب العالمین چې کله د انسان د قبر نه راپاسي کې 4 تپوس به کوي. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به.
عمر باره کې به تپوس کیږي، د ځوانۍ په باره کې به تپوس کیږي، د مال په باره کې به تپوس کیږي چې په حلاله دې ګټلې او که په حرامه دې ګټلې، او د علم باره کې به تپوس کیږي چې تا د ما علم درکړ سونه عمل دې پکړو. خو د دې ټول سوالونو نه باوجود امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دوه تپوسونه به الله نور کوي. هغه څه شي دي؟ اولنې تپوس ماذا کنتم تعبدون، په دنیا کې د چا عبادت کړو؟ پیر صاحب ته تللی وي، بابا صاحب ته تللی وي، او کنه جمعات ته براتلی او د الله رب العالمین بندگی به دې کوله. ځان له بندگی دې ته نه وایي زما محترمو چې کله مونږ چې نو قبر ته سجده وکړو یا قبر ته ښکته شو دا شرک دی، دغه بندگی ده نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت کې په جمعات کې ناستو، عدی ابن حاتم رضی الله عنه په هغه وخت کې نوی نوی ایمان راوړو، او په دغه وخت کې الله رب العالمین دغه آیات نازل کړو چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، چې تاسو خپل دا مولیان، خپل دا مفتیان، خپل دا پیران هم د الله رب العالمین په نیز باندې خدایان نیولیو. سمدستي عدی رضی الله عنه را پاسه چې الله رسول مونږ خو دې ته خدایان نه دی ویلي، نه مو ته سجده کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وکې دوی دا وګورئ، دا یې ورته ونه ویل چې تاسو به تلئ قبر ته سجده به هم کوله، تاسو به د دې سړي کور ته به ورتلئ او دې ته به په خپو پرېوتئ. دا خبرې ورته ونه کړه، بلکې څه ورته وویلې؟ دا یې ورته ویلې چې تاسو دیو به چې کوم شی په تاسو باندې حلالولو تاسو به چې او دا حرام دی، دا حلال دی، او حلال کې هغه به څه الله رب العالمین حرام کړو، او کوم شی نه به چې دیو په تاسو باندې حرامول او هغه به الله رب العالمین حلال کړو، تاسو به چې نه دا حرام دی. دا سوا او کنه وا او وای دا سوا وای فتلک عبادتهم، نو دغه خو د دې عبادت ته زما محترمو راځي نن سبا خپل دنیا دور کې وګورو چې مونږ څه کوو. مونږ هم چې کوم مولا صاحب کوم مفتی صاحب خبر راته وکي هغه خلاصه کې چې کومه بیماری یا کوم مصیبت را باندې راغلی وي او پیر صاحب نه لاړ شو، پیر صاحب راته وایي چې نه دا شی مخوره، دا شی وخوره، دا شی داسې وکړه، دا شی هغسې وکړه، دا جامې واچوه، دا ما اچوه. موږ د هغې خبره منو که نه منو؟ منو. ولې؟ اگر که هغه شی حرام وي خو موږ په ځان باندې حلاله ولې وایي پیر صاحب راته ویلی دي. اگر که هغه شی حلال وي او پیر صاحب راته چې دا مه کوه موږ یې نه کوو ولې وایي پیر صاحب راته ویلی دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سمه فتلک عبادتهم، دغه خو د دې عبادت دی. دویم تپوس الله رب العالمین کې هغه بسې ماذا اجبتم المرسلین، دا پیغمبران مې چې د لېږلي او د دې تاسو څونه عبادت کړی، څونه بندګي م کړې ده. نو زما محترمو د دې پیغمبرانو تابعداري، د دې پیغمبرانو اطاعت هغه الله رب العالمین موږ ته بار بار بیانوي. ځکه دا چې کومې ورځې په موږ باندې روانې دي دغه ورځو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما من ایام العمل الصالح احب الى الله، نشته هیڅ یو عمل نیک عمل چې الله رب العالمین ته محبوب په دې لسو ورځو کې. صحابه ورته وفرمایي چې ولا الجهاد فی سبیل الله، اې د الله رسول جهاد هم الله رب العالمین ته په دې کې محبوب نه دی. هغه ورته ولا الجهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بنفسه وبماله، مگر هغه انسان چې په خپل مال سره او خپل اسلحې سره او خپل ځان سره وتی وي، هغه انسان الله رب العالمین ته محبوب دی. د هغې نه ما سوا بل هیڅ یو عمل الله رب العالمین ته محبوب نه دی په دې لسو ورځو کې. د دې د وجې نه زما محترم علما فرمایي چې په کار دا ده چې موږ څه وکړو په دې لسو ورځو کې د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړو، د الله رب العالمین بندګي وکړو، هیڅکله خپله خوله چوپ پاتې نه کو. سبحان الله وایو، الحمدلله وایو، الله اکبر وایو، لا اله الا الله وایو، لا حول ولا قوه الا بالله وایو، تکبیرات وایو چې الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دغه تکبیرات وایو. ځکه زما محترم صحابه ته وګورئ، ابن عمر رضی الله عنه او ابو هريره رضی الله عنه په دې لسو ورځو کې به بازار ته به ووتل، بازار کې خلک خپل دکاندارۍ کې اغستل خرڅولو کې مصروف وي. وایي دې دواړو په تکبیرات تیز تیز سره ویله، وایي خلکو به ورته توجه شو، خلک به هم لګیا شو، هغه تیز تیز باندې به تکبیرات شروع کړل. زما محترمو نو په دغه لسو ورځو کې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. په کار دا ده زما محترمو چې موږ هغه فضیلت خپل ځان کې راولو
او په هغې باندې موږ څه وکړو عمل پیرا شو. بعضې خلک هغه څه کوي هغه په دین باندې سپکاوی کوي استهزا کوي چې ما دا اوس څه خبره ده دا اوس څه دپاره پکار دی. بعضې خلک ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو د ذوالحجې میاشت ولیدله د هغې شپې نه واله تر 14مې د ذوالحجې پورې دا تکبیرات ووایي. بعضې خلک په هغې باندې استهزا کوي. نو علما فرمایي چې دا استهزاء نه دي کول پکار ځکه الله رب العالمین د دې نه منع کړې ده. قل بالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. دا الله او د الله رب العالمین په کارونو باندې تاسو استهزاء کوئ او ټوکې کوئ دا نه دي کول پکار. ځکه علما فرمایي چې الله رب العالمین چې قرآن کې فرمایي چې والفجر وليال عشر والشفع والوتر د دې نه څه مراد ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې نه دا د ایام د ذوالحجې مراد دي 10 ورځې چې په دې کې کم عمل انسان کوي الله رب العالمین دوچنده بدله د انسان نه ورکوي. ځکه بعضې ابن سیمین رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې د رمضان هغه 10 ورځې اخرنۍ هغه بهتر دي او که د ذوالحجې دغه 10 ورځې بهتر دي. هغه ورته وفرمایل چې بعضې خلک د دې شي نه ناخبره دي چې کم یو بهتر دی خو غوره خبره دا ده بهتره خبره دا ده چې د شپه 10 شپې چې کم دي هغه کم یو بهتر دی د رمضان دي او ورځ 10 ورځې هغه کمی بهترې دي هغه د ذوالحجې بهترې دي. ځکه الله رب العالمین په انسان باندې دومره مهربان او رحیم دی چې هیڅ یو موقع هغه د انسان لپاره نه ضایع کوي بلکې یو موقع انسان ته ښیي چې انسانه ځان تیار کړه دې خبرې ته چې تاسو جنت ته بوځم او د جهنم نه دې بچ کړم. ځکه تاسو خپله سوچ وکړئ زما محترمو یو انسان هغه داسې دی چې یو شی جوړ کړي محنت په هغې باندې وکړي کوشش په هغې باندې وکړي او بیا هغه راوالي او هغې ته کاڼې ونیسي ټوټه ټوټه یې کړي. څوک داسې شته؟ دا یو شی دی دا زه جوړ کړم او بیا دته زه چې دی نو کاڼې راوالم او دا مات رامات کړم. څوک داسې شته دی؟ خرچم پې وکړم پیسې هم پې ولګوم بلکې هېڅوک هم نشته دی. ځکه الله رب العالمین هم دا انسان په خپل لاس باندې جوړ کړی دی خو دا نه غواړي چې دا راوالي او په جهنم کې وسوځي بلکې د دې د کامیابۍ او د فلاح دپاره وخت نا وخت ښودلی دی چې انسانه دا وخت دی په دې کې ځان د جهنم د اور نه بچ کا دا وخت دی په دې کې ځان د جهنم د اور نه بچ کا دا وخت دی په دې کې ځان د جهنم د اور نه بچ کا. خدا مونږ چې سستی کوو دا زموږ خپله سستی او کوتاهي ده په دې کې د رب العالمین هیڅ یو دغه مونږ سره نشته دی چې یاره الله رب العالمین مونږ ته څه ښودلی نه دي یا الله رب العالمین زمونږ د کامیابۍ او د فلاح دپاره انبیا نه دي رالیږلي نه بلکې دا کوتاهي د چا نه ده زما محترمو دا کوتاهي زمونږ د طرف نه کېږي. ځکه تاسو وګورئ الله رب العالمین چې د رمضان میاشت راشي د رمضان عبادت بیا د رمضان نه بعد د شوال 6 ورځې روجې د هغې ټول کال ثواب بیا د هغې نه وروستو ذوالقعدې میاشت راشي د اشهر الحرم ورپسې د ذوالحجې دا چې کوم مونږ باندې روانې دا 10 ورځې د دیو اعمال چې الله رب العالمین ته ډېر زیات محبوب دي په هغې کې ځان معاف کول هغې نه وروستو زما محترمو د عرفې د ورځې روجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احتسب علی الله زه ګمان کوم په الله رب العالمین باندې چې رب العالمین په دې یو روجه باندې د انسان 2 کاله ګناهونه معاف کوي. که موږ ځان څومره ستړی کړو څومره عبادتونه مو کړو څومره نیکیانې مو کړو خو زموږ د 2 کاله ګناهونه نه معاف کېږي. خو په یو روجه باندې وګورئ د الله رب العالمین فضل او احسان په یو روجه باندې مونږ ته رب العالمین د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. ولې مونږ سستیا وکړو زما محترمو ولې مونږ کوتاهي وکړو زما محترمو په کار دا ده ټیک ده دا سختي په ځان باندې برداشت کو دا د ګرمۍ ورځ په ځان باندې برداشت کو خو سبب الله رب العالمین مونږ ته راحت راکوي چې هغه څه شی دی د جنت راحت دی. بیا به خوشحالیانې وي بیا به آرام وي بیا به سکوني بیا به هیڅ قسم د تکلیف نه خدای وروجه نیول پکار دي. ځکه نن سبا خو زمونږ په دې ملک یو مصیبت بل راغلی دی
بعضې خلک وایي چې دا اسلامي میاشت د سعودي سره نیول پکار دي او که د پاکستان سره نیول پکار دي. دا یو لوی مصیبت را برپا شوی دی زما محترمو. خو که کوم انسان د سعودي سره اسلامي میاشت ورځې روانې کړي دي نو د منګل په ورځ د هغې عرفه راځي. او که کوم خلکو د اسلامي میاشت د پاکستان حکومت سره نیول شروع کړي دي نو د هغې عرفي ورځ کومه راځي؟ د بود ورځ راځي، د چهارشنبې ورځ. د پکار دا دی چې دا یوه ورځ روژه ونیسو زما محترمو چې الله رب العالمین زموږ دواړه د 2 کالو ګناهونه معاف کړي. ځکه علما فرمایي چې دا عوام خلک په دې خبرو باندې خبر نه دي. طلباو ته، مولیانو ته، مفتیانو ته دا پکار دی چې د دې نه دا عوام خبر کړي. سبا بیا دیو دا پتا باندې دا اعتراض نه کړي چې الله دا ملا صاحب په جومات ته راتلو اسې اوتې بوتې به ویلې وخت به یې ضایع کړو لا مړو. دغه موږ ته دین نه دی بیان کړی، موږ به څه وکړو؟ نو پکار دا دی چې دې علماو ته، دې طلابو ته، دې مفتیانو ته پکار دی چې دا عوام د دین نه خبر کړي، دا عوام د الله رب العالمین د شریعت محمدي نه خبر کړي چې یاره دغه خبره پکې موجود ده او دا موجود نه ده. خو یوه خبره د عوامو دپاره هم ده چې دا دې ونه وایي چې یاره ملا صاحب بس راته بیان وکړو، اوس به زه عمل کومه، که صحیح و خو صحیح به وي، که صحیح نه و ملا پوهېږه او د ملا کار پوهېږه، الله بلا او به ګردنې ملا. داسې وایو که نه مونږ؟ الله رب العالمین مونږ ته دغه خبره هم بیانه کړه چې ولا تزر وازرة وزر اخرى. ای انسانه، الله او بلا او به ګردنې ملا باندې کار نه کېږي. ګوره ځکه هېڅ یو انسان د بل انسان بوج نه شي وړلی. که مونږ دا وایو چې ملا صاحب راته وویلې بس زه پې عمل کومه، که غلطه وه خو ملا پوهېږه او کار یې پوهېږه، که سمه وه نو ماله به الله اجر راکوي. نه، په دې نه خلاصېږو، بلکې د دې خبرې تحقیق پکار دی چې یاره پیغمبر په دې کې څونه وینا کړې ده، الله رب العالمین په دې کې څونه وینا کړې ده، د دغې وینا نه ځان خبرول پکار دي. نو اله به الله رب العالمین زموږ اعمال په خپل دربار کې قبلوي، اله به الله رب العالمین موږ له اجر او ثواب راکوي. که نه نو بیا اجر او ثواب زموږ مقدر نه ګرځي. زما محترمو، په دې خبره باندې ښه ځان د ذهن کلاو کوي. بیا د دې نه بعد زما محترمو د اختر ورځ ده، قرباني ده، د قرباني مسائل دي. همدغه شان دي زما محترمو نور دغه مسائل دي، په دې باندې ځان پوهه کول پکار دي. د علماو نه په دې کې تپوس کول پکار دي. بعضې مسله داسې وي چې په هغې باندې انسان نه پوهېږي، پکار دا ده چې په هغې باندې ځان څه کړو؟ پوهه کړو. بعضې مسائل داسې دي چې په هغې باندې انسان خبر وي خو عمل پې نشي کولی، په هغې باندې ځان پوهه کول پکار دي. ځکه تاسو چې بازار ته وځئ قرباني چې اخلئ نو دا خرڅوونکي خلک څه وایي؟ یاره 2 کالیز دی وایي چې دی په کال پوره دی خو غاښ یې نه دی کړی. نظمه محترمو، حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرباني به په 2 غاښیز باندې کې مسنه لفظ راغلی دی. او مسنه تاسو وګورئ چې هغه څه ته ویلی کېږي؟ 2 غاښي ته ویلی کېږي زما محترم. اگر که عمر نو چې هر څومره وي خو چې 2 غاښه یې کړی وي نو په هغې باندې قرباني ده. د 2 غاښونو نه ماسوا په هیڅ غوین مال باندې قرباني نه کېږي زما محترمو. ټیک ده که موږ وامغسته هغه زموږ یو صدقه شوه خو قرباني هغه ونه شوه. یو غوښه وه حلال هم کړه وم خوړله خو قرباني په هغې باندې زما محترمو څه ده؟ ونه شوله. بیا د دې نه بعد الله رب العالمین د محرم 2 ورځې دي چې 9 او 10 ده، په هغې باندې الله رب العالمین موږ له اجر او ثواب راکوي. 1 کال روژې ګناهونه زموږ په هغې باندې معاف کېږي چې دا 2 ورځې روژې موږ ونیسو. که لږ شان تکلیف سختی موږ په ځان باندې برداشت کړو نو اجر ډېر زیات دی زما محترمو. الله رب العالمین موږ له په دې باندې ډېر اجر راکوي، ډېر ثواب راکوي. خو په کار دا دی چې دې خبرو ته موږ زړه وتړو، دې خبرو ته موږ ملا مضبوطه کړو نو اله به موږ څه یو؟ کامیاب به یو. او که چېرته مو ته ملا مضبوطه نه کړله نو زما محترمو کامیابي زموږ مقدر نه ګرځي، هسې به موږ اوتې بوتې وایو. ځکه سعید ابن مسیب رحمه الله له یو کس راغی، اول خو هغه دا خبره وکړه چې یاره الله رب العالمین چې کوم انسان ګناه کوي هغه ګناه باندې هغه له څه ورکوي؟ سزا ورکوي. یو سړی راپاڅېد ورته وویل چې سعید بن مسیب رحمه الله زه خو د ورځې ډېر ګناهونه کوم، ماله خو الله کرم چې دی نو
سزا را نه کړله هغه ورته وویل چې دې خوا راشه چې نږدې کېنه ځان ته او دا خبره ورته وکړه ځکه علما مشران فرمایي چې الله رب العالمین چې کم انسان نه ناراضه شي خفه شي نو رزق په نه بندي زما محترمو ځکه رزق الله رب العالمین کافر لم ورکي مشرک لم ورکي نافرمان بنده لم ورکي تاسو وګورئ دي کافر سره څونه غټي غټي گاډي دي جازونه دي عيش او عشرت سامانونه دي او ما تاسو رښتا نشته ده خو صرف الله رب العالمین چې ناراضه کیږي نو څه بندي هغه سجده پتا باندې بندي خپل مخ ته راټټای نه څنګه نه راټټای تاسو وګورئ چې الله موږ نه ناراضه سحر مونږ موږ نه بجمی باندې کیږي موږ سحر مونږ ته نه را پاسېګو غرمه مونږ په سستیا باندې کو مازیګر مونږ کې مونږ ته یو ماخام مونږ کې مونږ چرته تریو په چکر باندې لوبو ته اگر نه پاتې شي ما خصن مونږ خوب راغله استړیو په هغه کې را نه پاتې شي دا د الله رب العالمین عقوبت او سزاګار دي زما محترمو سعید بن مسیب رحمه الله هغه ته ویلې آیا پتا باندې 10 ورځ راغله ده چې تا په هغه کې د الله رب العالمین حمد نه بیان کړي تا د الله رب العالمین ذکر په هغه کې نه کړي وای دغه د الله رب العالمین سزا ده کنه آیا پتا باندې 10 ورځ تیر شوی ده چې تا په هغه کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود نه ویلې وای دغه د الله رب العالمین سزا ده آیا پتا باندې وای 10 ورځ تیر شوی ده چې تا په هغه کې د قران کریم تلاوت نه کړي وای نو سزا ته څه ته ویل دغه د الله رب العالمین سزا ده الله رب العالمین سزا ده چې نو ورکي چې چوکر اواز استعمالاته ونیسي یا ډانګ راوالي استعمالاته ونیسي نه الله رب العالمین پتا باندې نیکه نه بندي الله رب العالمین نیک اعمال پتا باندې ختمي چې ته د جنت نه کم سي مستحق وګرځيږي د جهنم مستحق وګرځيږي اوس وګورئ خپل ګریوان کې مونږ دې سوچ وکړو چې آیا مونږ په جمع سره ادا کوو کنه آیا مونږ په جمعې په ورځ باندې یا نور ورځ باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل کنه آیا دا کم لس ورځې په مونږ باندې روان دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې کې عمل هغه د الله رب العالمین په نس باندې د نور او اعمالو نه بهترین عمل دی او الله رب العالمین د چند اجر او ثواب دی انسان ته ورکوي آیا په دې کې مونږ د الله ذکر کړی دی آیا په دې کې مونږ د قران کریم تلاوت کړی دی آیا په دې کې مونږ جمع سره جمع مونږ ادا کړی دی آیا په دې کې مونږ نور نیک اعمال چې دي هغه مونږ کړی دي کم کړی دي خدای الله شکر ادا کول پکار دی چې الله ما نسره راضي دی او کم نم کړی نو په دې باندې ویره پکار دی چې یاره الله ما ته غصه دی او الله رب العالمین ما نسره خفه دی دې خبرې ته توجه پکار زما محترمو دا اسی خبره نه ده چې په یو وخت باندې وورو په بل وخت باندې وباسو ځکه مرګ په هر چا باندې را روان دی تاسو ګورئ روزانه مونږ دا مړی اوچتو څوک څنګه مري سم دم رواني او یک دم راوغورځيږي چې ګورو نه بیا مړی نن سبا خو داسې حالات ته چې د کور وځي نو پته نه لګي چې آیا مونږ به ژوندي راځو که مونږ به څه راځو مړه به دې کور ته داخليږو نو په کار دا کم ژوند چې الله رب العالمین موږ له کومه موقع راکړې ده د دې موقع نه فایده اخیستل پکار دی او په دې لسو ورځو کې د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش پکار دی او خاص کر د عرفې د ورځې روزه چې تاسو نه هیر نشي دا نیول پکار دی زما محترمو چې الله رب العالمین موږ ته د 2 کالو ګناهونه هغه معاف کړي الله رب العالمین نه دعا ده چې رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زمون ګناهونه معاف کړي او الله رب العالمین هغه اعمال موږ نه واخلي چې هغه اعمال د الله رب العالمین محبوب ترين عمل وي او په هغه باندې موږ د الله رب العالمین جنت په حاصلولای شو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ان الحمد لله